نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم صدق الله العظيم سورة يونس یولسم پارا 55 نمبر آیت دی مخی آیتون کی اللہ جل شانہ کمال علم بیان شو اس پدی آیتون کی ہم دا اللہ پاک کمال علم او کمال بادشاہی بیانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ جل شانہ تسلی ورکی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تب کافران و مشرکان دا مکیوی جت نبی نہیں اللہ جل شانہ نبی علیہ السلام تا فرمائی ددی بدی بی ادب باندی گستاخی باندی خفکی گما طول عزت و طاقت دا یو اللہ جل شانہ دا پارد اللہ پاک کے تا تکم عزت در کی دا مشرکان استان دا عزت اخستی نشی کدا کافران استا بی ادبی کئینو اللہ پاک دا دے خلق دا بی ادبی اولی او کدا کافران استا بی ادبی کئین اللہ پاک دا دے خلق پا دے کارون باندے فید اللہ جل شانہ بدی مشرکان لا ددی بی ادب او گستاخی بدلی ورکی او استاب امداد کی نبی علیہ السلام تا اللہ فرمائی خفکی گما دی لبا ددی ددی بی ادب سزا زورکم او استاب امداد بیا اللہ جل شانہ بالکمال بادشاہی بیانی کہ تمام اغا مخلوقات چھ پا اسمانون کی دی او پزمکو کی دی دا ٹول اللہ فرمائی دا زمان پدی باندی اختیارات دبل چانشت دا زمان مخلوق تی او انسانان او بندگان دا ٹول زمان غلامان او بندگان او دا دی بادشاہی صرف زمان سال او کدا مشرکان کافران دا کم خدایان و عبادت کی پخبل خیال کی دا دی خیالدار چی دا زمو خدایان دی نو پا حقیقت کی دا دروغ ہوئی اللہ پاک سر ہس قسم شریک نشتا او دی چوی دا زمو خدایان دی و زمن با حفاظت کی و پا قیامت کی با زمن سفارش کی دی سر پا دی خبر بانے سے دلیل نشتا اللہ سر حصوک شریک نشتا جدا کافران و سر شریکان بوتان جوڑی نو پدی خبر دی سر دلیل نشتا اسی لگیا دی بے دلیل خبر کر اللہ جل شانہ سر شریک نشتا دا دی اسی فرضی خیال دی چھ اللہ جل شانہ سر شریکان شتا و زمون دا بوتان دا اللہ شریکان دی نہ پدے خبر دی سر دلیل نشتا اسی پا خیالات کی پدرو اٹکل خبر کی لگیا یا اللہ جل شانہ خپل دلیل د توحید بیانی چھ تاسو د شپې ته وګورئ دا مې ستاسو د پاره آرام پیدا کړی چې تاسو په دې کې دمه کوئ ورځ مې د رڼا کړی د پدې کې به تاسو ځان له رزق ګټئ نو د شپې تیاري او د ورځې رڼا په رڼا کې تاسو رزق په اسانه ګټئ او د شپې چې کما تیارې وي نو پدې کې تاسو دمه کوي ټول ورځ ستړي شئ نو د شپې بیا ځان دمه کوئ دا د الله پاک د یووالي دلایل شپه راوستل الله کوي ورځ راوستل الله پاک کوي په شپه کې تیار ګرځول الله کوي او ورځ کې رڼا ګرځول دا ټول الله پاک کوي چې دا سه ذات کنو عبادت هم دا سه ذات پکار
چې دومره لوی طاقت او بادشاهي ده چې رڼا راولي د ورځې تیاره راولي د شپې او دا په یو ترتیب او معمول سره روان دي انسان ته پکې ښه سهولیات انتظامات برابر کړي دي د شپې د خوب دپاره سړی که د ورځې ویده کېږي نو ډېر کوشش وکړو خوب ګران او د شپې معمولي غوندې چې ډډه ولګي هغه شپه پیدا د آرام دپاره سړی ښه مزېدار ویده شي اوس په شپه کې دا خوب راوستونکی هم الله دی او د ورځې توفیق د رزق ګټلو درکړي دا توفیق هم الله ورکړي نو د دغه ذات عبادت پکار دی داسې ذات سره څوک شریکان نشته بیا د یهودیان الله پاک سره عزیر علیه السلام شریک کوي دا د الله زوی دی عیسیانو عیسی علیه السلام شریک کوي دا د الله زوی مشرکانو د مکې وی فرښتې د الله لولیان الله پاک فرمایي دا ټول خبره د دې دروغ دي زما هیڅ قسم اولاد نشتا زک اولاد د محتاجې د پاره او الله پاک محتاج چاته نه دي بلکې ټول مخلوق الله ته محتاج کدا الله بچی نو نه الله پاک بیا بچو ته محتاج شو او چې محتاج شو نو بیا خدای نشو حالانکه مخلوق محتاج دي الله محتاج ندی الله پاک د بچو ضرورت نه لري د ټول قدرت داغه د بچو باندې سکو او بچو خود مخلوق وي نو مخلوق محتاج دي الله بے پروا دی الله جل شانه فرمایي چې اے مشرکان د مکه اے يهوديان عیسایان تاسو چې وې د الله پاک اولاد او د الله لولیان دي پدې تاسو سره دلیل نشته تاسو ته چا ویل دي چې فرښتې د الله لولیان دلیل شته نو دلیل خو پدې نشته تاسو ته چا ویل چې عزیر علیه السلام د الله زوی دې دلیل تاسو سره نشته یا عیسیان و عیسی علیه السلام د الله زوی نو پدې تاسو سره دلیل نشته دا خبر تاسو به دلیل آیا تاسو داسې خبرې کوي چې هغه تاسو ته خپلم نه معلوم اصل لګیای بیا الله پاک فرمایي تاسو چې دا کوم غټ دروغ وایي چې د الله بچي او اولاد دي نو ګورې دنیا کې به وخت تیر کې خو د مرګ نه بعد به بیا مال راځي تبا سزا ده د دنیا معارضي جون د دنیا د جون نه فایده واخلي ستاسو د دنیا جون چې کله تیر شي بیا به د مرګ نه بعد ما ته راځي زه به مړه کړم ما ته به راشي او بیا چې کله مړه شوي نو د مرګ نه بعد به تاسو لا د جهنم عذاب درکړم ولې تاسو خبرې سمې نه دي کړې الله سره مشرکان جوړ کړي د عبادت لایق یو الله دی او تاسو چا عیسی علیه السلام شریک کړي چا عزیر علیه السلام چا فرښتې او چا پکې ځان له بوتان دا د خدایان جوړ کړي دي الله فرمایي د دې سزا به درکو ما ته به راځي د دنیا ژوند عارضي دي لږه پیدا واخلو تر د مرګ پورې ستاسو د ژوند د دنیا پیدا حاصل کړي او چې مړه شوي بیا به راځي الله پاک نه په څوک خلاصېدی نشي بل خو تلیم نشي او مرګ راوستونکی خو الله دی چې الله پاک د مړکي په سبب د کفر باندې کافرانو لبیا الله پاک د جهنم سزا ورکړي مسلمان داس عقاید نه لري چې الله پاک سره څوک شریک ومني او چې څوک الله سره شریک مني الله پاک باغلا سزا ورکړي نو الله جل شانه فرمایي ولا يحزنك قولهم او خفتن کی تعالی پیغمبر علیہ السلام د کافرانو وینا کوم وینا نبی علیہ السلام ته ویته پیغمبر نه ته زمون پشان یو سړی نو نبی علیہ السلام ته الله پاک فرمای پدې خفکیګه ما ان العزت لله جميعا یقینا طاقت ټول خاص د الله جل شانه د بارد هو السمیع العلیم دا اللہ پاک اوریدن کیوں پیزاد تی اوریدن کے دے ویناد دے کافرانو فید اللہ پاک فکارنو دے کافرانو سچوئی اللہ اوری
او سچ کوي الله یې ویني دې کافرانو له خپل وینا او د کارونو سزا ورکړي پیغمبر ته خپکیګما الا خبردار ان لله من فی السماوات یقینا خاص د الله د پاره تمام مخلوقات چې په اسمانونو کې دي ومن اوغه تمام مخلوقات په الارض چې په ځمکه کې دي ټول د الله دي مخلوق ټول د ځمکه او اسمان چې څومره سدي دا ټول د الله چې د الله دین ولې پکې کافران لګیا دي او خپل خدایان لپاره سي جوړ داغي حسنشت وما يتبع الذين او تابعداري نکیا کسان يدعون من دون الله چې دی عبادت کی سوا د الله چا عبادت کی د الله نه علاوه د بوتان شرکا چې دا شریکان دي د الله پاک نو دی عبادت نکي تابعداري نکي د دغه بوتانو چې دی په خپل خیال کې وي چې دا د الله شریکان دي په حقیقت کې د الله سره شریکان نشته ان يتبعون دي تابعداري نکي الا الظن مگر د خپل خیالاتو کافرانو خیال داري د زمو خدایان دي او په قیامت کې به زمو سفارش کوي دا اسدي خیال دي وانهم او ندبي الا يخرسون مگر اٹکل او بے دلیل خبره کوون کی دي دروغ وي دا خبره چې دي کی دا دروغ وي دلیل ور سره نشته والذي ذا الله پاک غزات جعل جگر زول دالکم الليل استاس د پارشپا لتسكنوا فيه د پارا دي چې تاسو آرام حاصل کی پدیش پکې پشپکې تاسو ځان خمزیدار دمکه شپ الله دمیل پیدا کړی والنهار مبصرا او الله پاک زول دا دورز مبصرا رڼا کوونکی نو رڼا پکې اچونکی الله دې دلته نسبت دې وسته مجازن ان فی ذلک یقینا فدیس ذنکیل آیات خامخانق د قدرت د الله دې لقوم د قوم د پار اسمعون چغی اوریدل کې وزان وی دا الله د قدرت نخری او چې څوک په خبره وی قال اتخذ الله وإذا مشرکان یهودیان عیسایان چې ولید الله پاک ولدن بچي الله وی بچي دي نعوذ بالله سبحان الله جل شانو فرمای زپاکم د بچونا الله فرمای زما بچو ته ضرورت نشته هو الغنی د الله پاک بے پروا دي محتاج چاته نه له ما فی السماوات و ما فی الارض خاص الله پاک د پارا تمام سيزونه دي چې پاسمانونو کې دي او تمام سيزونه چې پزموکو کې دي ان عندكم من سلطان نشتستاس د پارا سدلیل بهذا پدې خبره تاسو د الله بچی دي تاسو سره سدلیل پدې خبره نشته اتقولون ايو تاسو وای على الله تعالی پاک مبارک ما غسل لا تعلمون چې تاسو پته نه لګ تاسو خبرې کو قلت فرما ان الذين يفترون بشکا کسان چې غي تړي على الله الكذب الله پاک باندې درو صدرو تړي وې د الله سره شریکان دي د الله بچی دي دا دروغ تړي لا يفلحون دین کامیابی متاع فی الدنیا د دوی د پاره پیدا د پجوند دنیا کی تر د مرګ پورې د دنیا نه پیدا واخلي تر د مرګ پورې ثم الینا مرجعهم بیا خاص منتا د دوی واپس د مرګ باندې چمړ شنو چرته الله ته وځي ثم نذيقهم العذاب الشديد بیا هم وسدو دوی ته سخت عذاب پس د مرګ بما كانوا يكفرون فسبب د کفر د دوی چې دې کفر کوي موږ بدیل عذاب ورکو په دنیا جون کې خو په پیدا واخلي خو د دې کفر سزا به دې ته پس د مرګ نه ملاوي واخذ دعوانا